تعلیم الرجل امته و اهله. امام بخاری کتاب العلم شروع کړی دی. نو په کتاب العلم کې باب دی او ترجمه الباب دی تعلیم ورکول د سړي خپل وینځ ته او خپل کور والا ته. یعنی معنا دا ده چې یو مسلمان دی او د هغه وینځه ده، نو دی به هغې ته به تعلیم به ورکوي، او خپله ښځه ده هغې ته به تعلیم ورکوي، اسلامي آداب به ورته ښایي، اسلامي احکام به ورته ښایي. او دا کم روایت چې په دې کې موږ ذکر کوو نو هغه نص دی په دې کې په باره د وینځه کې، او د خپلې ښځې په باره کې هغه نص نه دی، بلکې موږ قیاس سره ثابتو چې د وینځې دا حق سازیږي چې خپل مالک دی ورته اسلامي آداب ورکي، نو حره ښځه د هغې دا حق په طریق اولا سازیږي چې هغې ته به تعلیم اسلامي ورکوي. دا معنی. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا المحاربي حدثنا صالح بن حبان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بردة خپل پلار ابو موسی نه روایت کوي. قال ابو موسی اشعری وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم فرمایلی دي ثلاثه لهم اجران، درې کسان دي د هغې دپاره ډبل اجر دی. د خدای پرې مخلوق کې درې کسان، درې قسمه خلک دی چې هغې ته الله تعالی ډبل اجر ورکوي. رجل من اهل الكتاب، یو سړی دی د یهودو نصاراو نه، آمن بنبیه و آمن بمحمد، ایمان راوړی دی په خپل پیغمبر او بیا ایمان راوړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، دته ډبل اجر دی. یو د ایمان په خپل پیغمبر اجر او یو ایمان په پیغمبر آخر الزمان باندې، دو اجر شو در لپاره. والعبد المملوک، او دویم هغه مریی دی اذا اد حق الله وحق موالی، چې ادا کوي حق د الله چې په ده دی او حق د خپلو مولاګانو چې په ده باندې دی، یعنی حقوق الله او حقوق العباد دواړه ادا کوي، د دپاره ډبل اجر دی. یو د الله حق ادا کوي اجر دی، یو د الله د بندګانو حق ادا کوي دا بل اجر دی. او رجل كانت عنده امة. نمبر 3 یو سړی دی چې د هغه سره وینځه ده، یتعوها کوروالی ورسه کوي. څنګه سړی خپلې ښځه سره بودباش کوي داسې بودباش دی سره کوي. فأدبها، نو دی له اسلامي آداب ورکی. فأحسن تأدیبها، او ښه ادب وله ورکی. وعلمها فأحسن تعلیمها، او علم ورته وښیي د د علومو د نبوت نه، نو ښه کي د تعلیم د هغه بهترین انداز باندې ورته د الله دین وښایي. او ثم عتقها، بیا دا وینځه آزاده کي. فتزوجها، په نکاح یې والي. نور په له اجرانی، د دپاره دوه اجر دي. دا خبره چې دا حدیث بیان که عامر الشعبي، نو خپل شاګرد ته وایي. ثم قال عامر، بیا عامر الشعبي وایي چې اعطیناکها، در مې کړلو تا لره، کا در مې کړو تاله، اها دا مسله بغیر شئن، بغیر د څه عوض نه، دنیوي عوض تا نه په دې نه غواړم چې ماله څه راکه. اما اخروی عوض
چې کم د تعلیم د ورکولو به الله ورکوي هغه د سړي دپاره دی او سړی هغه غواړي د الله نه. خو په دنیا کې تا نه زه شی څه نه غواړم. او وقد کان یرکب فیما دونها الی المدینه، او یو زمانه وه چې سورېدل به کېدی شو په ډېر کم د دې مسله کې او په ډېر معمولي د دې مسله کې مدینې ته د دې نه یو معمولي مسله به پیښه شوه او یو سړی به په اوښ باندې سور شو او مدینې منورې ته به ته د دې مسلې د معلومولو دپاره اوس تا ته ما په کور کې درکړه او بې د څه عوض نه مې له درکړه. مطلب دا دی چې د دې قدر وکړه. دې دپاره به پخوا خلک په اوښانو باندې شواروزونو مزل کول د یو حدیث د زده کولو دپاره د میاشتو مزلونه خلکو کړي دي. او تا ته په کور کې ما عامر شعبي شاګرد ته وایي په کور کې مې درته د پیغمبر حدیث بلا عوضه درکړي، دنیا ایستره نه غواړم. باب عزت الامام النساء و تعلیمهن. امام بخاری باب دی کتاب العلم کې باب دی ثابت په بیان د وعظ د خلیفہ کې او د بادشاہي وقت کې النساء زنانو ته و تعلیم و تعدارنګي و تعلیمهن او دارنګي باب دی ثابت په بیان د تعلیم د امام کې زنانو ته چې امام او پیشوا دا به زنانو ته تعلیم ورکوي او ورکوي به حجاب په منځ کې ضروري دی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس عطاء بن أبي رباح د مکې ډېر لوی عالم دی تابعي. وایي ما د عبد الله بن عباس نه واورېدل چې عبد الله ویلي اشهد علی النبي، زه ګواهي ورکوم په پیغمبر باندې د دې خبرې خبر را روانه ده. او قال عطوا، یا عطوا وایي چې اشهد علی ابن عباس، عطوا وایي زه ګواهي ورکوم په خپل استاد عبد الله بن عباس باندې چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج، نبی علیہ السلام اوتو ومعه بلال، او د پیغمبر خدا سره په معیت کې بلال دی. فظن انه لم يسمع النساء، د پیغمبر خدا خیال راغی چې کسما کم عام او وعظ سړو خزو ته ګډوډ ته وکړو اکه څه خزو وانه اورېدو. د پیغمبر خدا دا خیال راغی نو د سړو پرې سپونو کې را روان شو بلال ورسره دی زنانو ته راورسېد. فوعظهن و امرهن بصدقه، نبی علیہ السلام ورته تقریر وکړو او حکم ورته وکړو په چانده باندې چې زنانو چاندې واچوي. نو فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمه، نو بس شروع شوه ښځه چې راغورځوي هغه کالي د غوږ لره خپلو غوږونو ته لاسکی او والی روباسي او بلال ورته صادرګۍ خور کړی په هغې کې ورچوي. والخاتمه او روباسي ګوتو لره د خپلو ګوتو نه هغه هم ورچوي. وبلال یاخذ فی طرف ثوبه، او بلال رګیا دی راغونډوي په هغه پلو د خپل جامه کې. وقال اسماعیل عن ایوب عن عطوا، غرض د دینه د امام بخاری دا دی چې رواه مطلقا لا بلفظ سمعتو، دا معنا دار چې دا حدیث دلته ذکر شوی دی نو دا مطلقا د دې روایت دی په لفظ سمعتو نه دی. او په دې الفاظو کې جزم بشهادت چې شهادت عبدالله ورکړی، هلته شک و چې شهادت عبدالله ورکه که عطوا ورکه. وقال اسماعیل عن ایوب عن عطوا
قال ابن عباس اشهد على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب الحرص علی الحدیث. امام بخاری کتاب العلم کے باب دی ترجمۃ الباب چې حرص کول پس د کولو د احادیثو د پیغمبر باندې دا یو ترجمۃ الباب دی او دا ښه حرص دی، دا قابل ستائش دی، دا قابل مدح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال توایی حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله. بلال وای یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. سوک ډیر نیک بخت دی د خلکو نه په سپارش قبل دل استا کی داغه په باره کې په ورځ د قیامت. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم شاګرد توای بلال تا دغه تا ابو هريره تا لقد ظننت یا ابا هريره زما یقینا دا ګمانو اے ابو هريره چې الله يسألني عن هذا الحديث احد اول منك چې ما نه به تپوس اونکي د دې مسلې او حدیث په باره کې یو تن اول ستانه. ولی لما رأيت من حرصك على الحديث د وجه د هغې نه چې ما لیدلی دی ستا حرص په احادیثو زما باندې چې ته زما په حدیثو څونه ماینې. خبره واوره چې اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه ډېر نیکبخترین د خلکو نه زما په سپارش باندې په ورځ د قیامت من قال لا اله الا الله هغه څوک دی چې دا کلمه توحید وایي خالصا من قلبه او نفسه، خالص د زړه نه یا خالص د خپل ځان نه. باب کیفا یقبض العلم. امام بخاری باب دی کتاب العلم کې کیفا یقبض العلم، علم بسنګ قبض کیږي. یعنی علماء به یو علم به سینو نه لاړ شي؟ نه نه، علم به په وفات د علماو ختمیږي. کم چې عالمان دي هغه به مړه شي، نور عالمان به نه سازیږي، خود به خود به علم ختم شي. کیف یقبض العلم، علم به څنګه ختمیږي؟ وکتب عمر ابن عبدالعزیز، وی خط الیکو عمر ابن عبدالعزیز الى ابی بکر ابن حزم، ابو بکر ابن حزم ته خط الیکلو او استعمله عمر ابن عبدالعزیز، دا عامل مقرر کړو عمر ابن عبدالعزیز او دا یوازې ته لیکل نه لیکړي. عمر ابن عبدالعزیز د اسلامی مملکت هر امیر ته دا خبره لیکلې ده، هر والی او گورنر ته دا خبره لیکلې ده چې ستا په ماحول کې څومره احادیث رسول دي ټول په ټول راجمع کا. د دې نه مخکې صرف د احادیثو سمع به ور یو بل نه به حدیثونه خلکو اورېدل. په مجموعه ډول باندې حدیثونو یو کتاب داسې نه وسات شو. دا فهل چې کوم دی عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کړی دی. دا واي انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. او ابو بکر وګوره هغه چې د حدیث پیغمبر نستا په ولایت کې ملاویږي، فاكتبه هغه قلم بند کا، هغه اولیکا. فإني خبت دروس العلم. عمر بن عبدالعزیز ورته وایي زما یره ده چې علم به زوړ شي، علم به روس شي روس. وذهاب العلماء، او زما یره ده چې علما به د مرګ په لار لاړ شي، علما به مړه شي. موږ چې کوم پېژندل چې عالمانو یقینا اټول لاړه. مولانا غور الرحمن رحمت الله علیه، مولانا عبدالرحیم، مولانا عنایت الرحمن،
دا ډېر لوی خلک مولانا نقیب احمد او دا زمونږ د سنګوټي مولانا صاحب دا ټول لوی خلک محمد منیر دا ډېر لوی خلک موږ چې کوم پېژندل او حقاني علما وو او د قرآن او سنت د اتحاد ته رسېدلي وو هغه نن زمونږ په منځ کې د سره شته دی نه دا به وایي دغه به ویل دی امام ابو حنیفه چې به کله یو فقیه یا یو محدث وفات شو نو امام ابو حنیفه به دا شعر ویو چې خلت الدیار وصدت غیر مسودی ومن شکاوتی تفردی بسوددی خلت الدیار خالی شو خارونه د علماو او د محدثینونه او د فقهاو عظامونه خارونه خالی شو خلت الدیار فصدت غیر مسودی خلکو ز سردار مقرر کړم زی مشر ماته ویل دا عالم دی غیر مسودی زه حقدار نه یم دی ابو حنیفه وایي زه حقدار نه یم فصدت غیر مسودی ومن شقاوتی تفردی بسوددی دا خپل بدبختی ګڼم دا خپل سیادت دا ځان لوالی پر سیادت باندې دا زه خپل بدبختی ګڼم چې هغه خلک لاړه چې موږ په دې تمه ناست وو که زه په یو ځای نه پوهېږم زه به ترېنه ځان پوه کړم هغه خلک لاړه موږ او امام شافعي رحمت الله علیه په داسې موقعو کې فرمایل چې کبرني موت الکبرا غټ که موږ لره غټوا مرګ د غټو خلکو د غټو خلکو مرګ موږ غټ کړو چې کم غټ خلکو په علم کې کمړه شو اوس موږ ته خلک وایي دا پکې غټ خلک دی فإني خفت دروس العلم زه یریږم د زړېدلو د علم نه چې علم به زوړ شي وذهاب العلماء او زه یریږم د ختمېدلو د تللو د علماو نه په لار د مرګ باندې او لا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم داسې زمانه را روانه ده چې نه به قبلیږي مګر حدیث د پیغمبر به قبلیږي او د حدیث نه مراد حدیث صحیح دی او بیا عمر ابن عبدالعزیز ورته دا ولیکل وليفتش العلم او دا چې خور دې کړی شي علم دې خور کړی شي او وليجلسوا او کیدنی علماء حتی يعلم من لا يعلم حتی چې دوی پوه کی هغه څوک چې نه پوهېږي علما دې کینی پر خپل علم باندې دې خلک پوهه کی چې کوم خلک نه پوهېږي په دې باندې فإن العلم لا يهلك علم نه ختمیږي نه خرابېږي حتی یکون سرا حتی چې دا علم راز شي دا علم پټ شي علم په پټېدو باندې ختمیږي یعنی علم داسې خزانه ده چې دا په صرف کولو او په خرج کولو ډیریږي او د دې نه خرج کولو باندې دا ختمیږي چې ته یې زه ډېرو منو بس نه ډیریږي ډېرول یې دا دي چې خلکو خور کا حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك دا حدیث دوی بیان کړی دی یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز الى قوله ذهاب العلماء خودی دې پوری دی ذکر کړی دی حدثنا اسماعیل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد یقینا الله با نه اخلي علم لرا
نبا ختم علم لرا انتزاعا پر ایستلو باندې ينتزعه چې روباسي دی لرا من العباد د سینو د علماؤنا دا سندا چې علما به ژوندي وي او د سینو نه به علم راوځي او ختم بشي نه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لیکن ختمی کی با علم په ختمی دلو د علماء باندې علماء به ختم شي حقانی او ربانی علماء د قرآن او سنت علماء ابد منزلال شي حتى اذا لم يبقى عالم یو نسخه دادا حتی چې عالم به پاتې نشي او یا حتی اذا لم يبقي عالما حتی چې الله به یو عالم پرېږدي ټول علما به د مرګ په لار لاړ شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا وبنسي خلق سرداران مشران جهالا ناپویا الف ته به ډانګې وای او خلق به د عالم په ځای باندې کېني د مفتی په ځای باندې به کېني د قاضي په ځای باندې به کېني په سئلو په دینه به تپوس کېږي د مسلې فابتوا بغیر علم نو فتوا به ورکوي دا په لا علم باندې فزلوا په خپله به ګمراهي وازلوا خلق به ځان سره ګمراه کي قال الفربري وای فربری دا فربر قریت من قرى بخارا دے علا طرف جیحون دا د امام بخاری په استادانو کې فربری شته او شاګردانو کې شته دغه فربر کلی نوم دی نو چې کم سړی به د هغې عالم او طالب نو هغې د فربري وایي نو دا وایي چې قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه فمثل حديث مالك بني امد ذکر کړی دی باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم آیا معلم الناس استاذ ګرځولی شي د زنانو لپاره یوه ورځ ځان لا په علم کې چې خالص زنانو ته دعوت او علم وکړي فقط کولی شي او حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا الصالح الزكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال وای ابو سعید خدری ویل پیغمبر چې قال النساء للنبي صلی الله علیه وسلم ویل زنانو پیغمبر اسلام ته غلبنا عليك الرجال زور ورشوي دي پتا باندې الرجال سړي په نسبت زمنګا چې درزو چاپیر نه سړي ناشتي چې ګورو چاپیر نه سړي تاو شوي سړي در باندې چې غالب شوي دي موږ لاړو مقانه راځي چې موږ ته دین زده کو فجعل لنا یوما من نفسک وګورځو موږ لپاره یو ورځ د خپل ځان نه فوعدهن پیغمبر خاصه وعده وکړه وعده ورسره وکړه یوما لقیهن فیه چې پیغمبر اسلام په دغه ورځ کې د زنانو سره ملاویږي ملاو شو فوعظهن وامرهن وعظ ورته وکړو حکم ورته وکړو فکان فيما قال نو په تقریر د پیغمبر خدا کې دا خبره لهن خذتا چې دا ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من نار نبی علیہ السلام ورته وایي او زنانو ما من كنا امرأة نه موجودیږي په تاسو باندې یوه ښځه چې وړاندې کې درې د خپلو بچونه او بره ورسره په روایت کې پراته دي چې بلوغ ته نه یې رسېدلي واړه
نو کان لها حجاب من النار، دا دې دپاره حجاب دی د اور نه، د اور نه پرده ده، دا به جهنم ته نه ځي. فقالت امرأة واثنين، یوې زنانه وویلې که دوی یوه زنانه دو بچي مړه شي د هغې په وړوکوالي کې. فقال واثنين، دا عطف تلقین دی، او اثنين دوم دغه حکم دی. او وروسته به راشي صحابه وایي چې دا زنانه وایي چې موږ دا تپوس ونه کړو، که یوې ولېږه نو تقریبا د هغې هم دغه حکم دی. حدثني محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. غندر محمد بن جعفر د نوم دی، او دا غندر اصل کې یو حیوان دی چې هغه د شپې نه ویده کېږي، به ټوله شپه ګرځي، هغې ته غندر وایي. نو ده ته را غندر چې وایي دا یو ځل خو دا یو خو به د ډېر تپوسونه کول، ډېر قابل سړی دی دا. نو ده د استاد نه په درس کې ډېر تپوسونه کول. یو ځل ورته استاد ویل چې ما تسألو یا غندر، ته څه تپوس کې یا غندره؟ یو غندر نو سم ورپورې ونښته. دا بیزاوي مادي ته ویله، په بیزاوي کې هلته دا خبره کړې ده چې دی به د یو استاد ځای ته راته، نو چې استاد به څنګه یخ شي چې کوته به دی په ور کې ناست د شپې. هغه ورته هلکه ته اوس هم غندر یې، دا حیوان یا شپې نه ویده کېږي. لرې ځای به یې و که نه، او دی به راغلی و د باغ نه مخکې به د استاد په دروازه کې ناست و. هلکه ته غندر یې، ویسته غندر شم. دا محمد بن جعفر دی، بل ورته لیکلي دي. ځکه وایي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس. دا درې واړه چې بلوغ ته نه وي رسېدلي، یعنی ګناه پې لا نه حسابېږي، ګناه لا نه کوي. دا ایمانه باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. امام بخاری باب دی داغه جا باره کې سمع شيئا چې د استاد څه خبره واوري، فلم يفهمه د استاد په خبره پوه نشي، فراجعه نو مراجعتو کې استاد ته جی دې ټکي باندې پوه نشم تاسو وفرمایه دې څه مطلب و، حتی یعرفه، حتی چې پوه یې کي ځان په هغې باندې. یعنی طالب العلم له پکار ده چې د استاد په تقریر کې په کومه خبره پوه نه شو چې فوري استاد ته وایي چې جی په دې ټکي باندې پوه نه شوم، ما په دې باندې پوهه کا. نو دا حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت دا ډیره ذهینه او ډیره متيقظه زنانه وه، او دا هغې وجه دا چې دا جنۍ وه د 18 کالو په عمر کې، خو د پیغمبر خوان دا پاتې شوه. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه. وعائشة ام المؤمنین نه به اورېده د یو شی د وعظ او د دین نه چې دا به پې پوه نه شوله مګر مراجعت پې کو په هغې کې استاد ته، یعنې استاد یې څوک جناب رسول الله، حتی تعرفه، حتی چې عایشې به په هغې ځان پوه کړه. وان النبي صلی الله علیه وسلم قال، او د دې په تناظر کې اوس خبره کوو، او نبی علیہ السلام یو ورځ په کور کې ناست دی او دعا کوي او وی فرمایل من حوسب عذبا، چا څه چې حساب کتاب شروع شو ضرور به معذب کیږي، چې چا سم حساب کتاب قیامت کې شروع شو اب معذب کیږي. قالت عائشة، عائشة پوه نه شوه، فورا تپوس کوي. قالت عائشة فقلت ما ویل اولیس یقول الله عز وجل، ای د الله پیغمبره ولی الله نه وی فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويذهب الى اهله مسرورا.
داسې د الله بندگان به هم وي. پس زر دا چې حساب کتاب به وشي د صحیح حساب کتاب آسان. او ته وې چې من حوسب عذب، چا هم چې حساب شروع شو ضرور به معذب کی. او قرآن وایي فیحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب کتاب به ورته وکړی شي. قالت فقال انما ذلك العرض، عائشه وایي ما ته پیغمبر خدا ویل چې عائشې طالبي انما ذلك العرض، دا تش عرض دی. عرض معنا دا ده چې الله یو بنده په پرده کې راولي او یو پیرست ګناهونو ورته پیش کړي چې صاحبه دا کارونه دي کړي، دا خو سړي ډېر زبردست نور کارونه کړي دي، الله یې نه اچوي جهنم ته. خدای ورته وښوده چې ډېره شیخي به م راته خپله نیغه کوي، دا کارونه دي کړي دي. نو قال انما ذلك العرض، عائشې دا ته چې وې چې په یحاسب حساب یسیره، دا عرض دی. الله تعالی یو بنده ته ګناهونه وښیي ویې ځلوي ورته، او بیا ورته وایي دنیا کې به مې در باندې پرده اچولې وه، دلته هم در باندې پرده اچوم، زه ماف کړی مې. اما دا خبره ولکن من نوقش الحساب، لیکن چا سره چې مناقشه وشو په حساب کې چې لما فعلته، دا کار دی ولې کړی دی، ما ویلي زما پیغمبر، او کیف فعلته، چا په طرز او طریقه یې کړی دی، یهلک، دا هلاک او تباه شو، دا هلاک شو. باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، امام بخاری باب دی کتاب العلم کې وای ادرسی علم لرا اگا حاضر مجلس کی الغائب اگا پناتا د مجلس نا. کم سړی چې په مجلس علم کې حاضر شو او کم علم واورید، دا دی هغه خلکو ته ورسئ چې په مجلس علم کې نو. قاله ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم، دا خبر عبد الله بن عباس په حواله د پیغمبر کړی دا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد وابن ابي سعيد عن ابي الشريح انه قال، دا ابو شريح وايي دا صحابي رسول له چې انه قال، دی ابو شريح ویلي عمرو بن سعيد تا، عمرو بن سعيد بن العاص تا، دا دی یزید د طرفه په مدینه باندې گورنر دی. دا عمر نه دی، دا خبیث، دا عمر خبیث چې دی دا نه صحابي دی او نه تابعي دی، ګورئ دا نه صحابي دی او نه تابعي دی، بلکې دا د یزید چمچه وه، دا د یزید اهلیکار و، دا د هغه مټتی وه، او دی ځکه د مدینې گورنر کړی و. دی لګیا دی فوجونه جمع کوي په مدینه کې او مکې ته لیږي. ولی په مکه کې عبدالله زیر زبیر صحابي په زرګونو خلکو ورسره بیعت کړی دی او هغې والي کړی، او ولایت د حضرت عبدالله زیر زبیر د یزید نه مقدم دی، یعنی دی د معاویه رضی الله عنه په دغه په ژوند کې دی دغه شوی دی، خلیفه شوی دی په مکه کې. څوک؟ عبدالله زیر زبیر رضی الله عنه. یزید مطالبه وکړه چې ته به زما بیعت کې. هغه ستا بیعت څنګه وکړم؟ زه صحابي رسول یم او ته یو عام سړی، ستا زه څنګه دا وکړم؟ ستا نه زما مخکې خلکو زما سره بیعت کړی دی، ته وروستو راغلی، زه څنګه ستا بیعت وکړم؟ نو جواب یې وکړو مدینې ته، دې عمر ته چې فوجونه والا او په مکه معظمه باندې حمله وکړه. اوس د دې عمر خبرې به واورئ چې د ابو شریح صحابي ته څه وایي. وهو یبعث البعوث، او دا عمر لیږي فوجونو لره، چرته یې لیږي؟ الی مکه ته، مکې ته یې لیږي. او ابو شریح راغی خواته، د عمر خواته راغی، ورته وایي ائذن لی ایها الامیر،
اجازت راتو کا اے میر صاحبو احدثک قولا چې بیان کم تاته و خبره قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم الغد من یوم الفتح چې ول ودریدل او نبی علیہ السلام د دې په خبرو کولو باندې په ولاړې کړې و په هغه سحر باندې د فتح مکی چې کله فتح مکه وشوه نو سبا له پیغمبر خدای یو عام تقریر وکړو او بیا د ابو شریح وی سمعت اذنایا او عمر دی غوږونو مې اورېدلې دی د پیغمبر نه حدیث ووعاه قلبي او زما اړه محبوس کړې دا خبره وابصرته عینایا او زما سترګو لیدلې هغه حالت حين تکلم به کوم وخت پیغمبر په دې خوله خوځوله حمد الله پیغمبر دا الله حمد وایي واسنا علی په الله ثناګانې ویلې ثم قال بیا پیغمبر ویلي ان مکه حرمها الله مکه الله حرام کړي یعنی د مکی به حرمتي هغې کې جګړې کول د هغې اونې کټ کول دا الله حرام کړي دي ولم يحرمها الناس او دا خلکو نه ده حرامه کړي چې څوک بیا ځان له حلالوي او څوک بیا ځان له حراموي فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر پیغمبرو فرمایل حلال نه دي او سړي دپاره چې ایمان په الله او په ورځ د قیامت راوړي ان یسفک بها دما چې توی کې په مکه کې وینو لره دا حرام دي ولا يعزد بها شجره او نه به کټکۍ په دې باندې یو ونې ده د مکې ونه به هم نه کټکۍ فإن أحد ترخص که چېرته یو سړی ځان دپاره اجازت حاصلوي لقتال رسول الله صلی وسلم د وجې د جهاد د پیغمبر نه په مکه کې چې پیغمبر خدا ولې پکې جنګ نه و کړی نو فقولو تاسو دغه خبیث ته ووایئ چې ان الله قد اذن لرسوله الله خپل پیغمبر ته اجازت ورکړی ولم یأذن لکم تاسو ته اجازه نه دی درکړی او انما اذن لی فیها ساعا من نهار او مال چې اجازت راکړی شوی دی په مکه کې نو هغه یو ساعت دی د ورځې نه داسې روایتو کې راغلي دي د نور د خطو نه د مازدیګر د مانځه پورې مازدیګر د عربو ډېر مخکې ماسپښین څه نږدې دونه ټیم ما ته اجازت شوی و چې ته مکه په دې کې فتحه کړه ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس بیا واپس شوی دی حرمت د مکې نن په شان د حرمت د دې چې پرونو د پرونو په شان دا حرامه شوه او بیا پیغمبر خدا ویلي ابو شریح ورته وایي چې لیبلغ الشاهد الغایبه کم چې مجلس کې حاضر دی زما په تقریر کې دا غایبین ته ورسوي فقیل لی ابو شریح ته ویلی شو چې او صحابي رسول ما قال عمر ستاره دی حدیث په باره کې څه جواب درکتا تا قال عمر ویل انا اعلم منك يا ابا شریح دته وګوره منګي بچی ته وګوره دیو صحابي ته وایي ستانه زه ښه پوهېږم ته چې ته کم حدیث وی ستانه ما ته ښه معلوم انا اعلم منك يا ابا شریح ستانه لوی عالم ما ابو شریح لا تعيذ عاسیا دا دروغ وایي دته ګوره دا مکه پناه نه ورکوي ګناهګار له ولا پارن بدمن او ناغه سړي ته چې وینې وکړي قتل وکړي او منډه کړي او حرم ته ننوځي هغه هم پناه نه ورکوي ولا پارن بخربة او نه بیا پناه ورکوي هغه سړی چې فساد وکړي او بغاوت وکړي او لاړ شي بیت الله ته ننوځي بیت الله دله پناه نه ورکوي دا الزاماتو لګول چې عبدالله زوی د زبیر صحابي رسول دا ګناهګار دی یوه
د ګناه کړی ده او د قتلونه کړي وستلې په حرم کې نه وته او د فساد کړي بغاوت کړي وستلې په حرم کې نه دا خود د پناه نه ورکړي دا درې وانه تاسو دا فتح الباری ګوري عیني ګوري او دا ټول کتابونه دروغ وایي دا هغه صحابي رسول له نه ګناهګار دی نه وینې د چاتوي کړي دي نه فساد کړی دی مکی والا ورسره بیعت کړی دی او خلیفه احساس کړی دی بس او 15 کاله خلافت کړی 15 کاله او دلته مټتۍ زامن دي د مټتۍ دا راته یزید نه بزرګ ساز کړی دی یزید فاسق فاجر انسان فاسق او فاجر یعنی زه به تاسو ته وښیم په دې بخاري کې را به شي چې کوم وفود راغلي وو دله د مکې نه کله چې د حرې واقعه راشي بیا به تاسو ته وایم چې هلته هغه وفود چې کله مدینې ته واپس لاړه او هغوی کوم بیانونه ورکړه د یزید په باره کې د شراب رسکلو پکې شته د زنا کولو پکې شته دا داسې بیانونه پکې راغله او دلته زمونږ یاران وایي یزید رحمت الله علیه یزید لعنه مده معنا دا ده چې یزید ته بزرګي بچیا یزید ته بزرګ وې نو ته حضرت حسین ته باغی وې ته هغه ته باغی وې بیا او یزید نوم لکې دی ها چې باغی ویلې دا د باغی زوی دی چې چا لیکلې دی چې چا لیکلې دا د باغی زوی دی چې یزید مخالف وي شیعاګان ها چې د یزید مخالفت څوک کوي شیعاګان د یزید خلاف دانه د دی په دې د آیات لاندې راغلي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى دوی د شیعاګانو په مخالفت کې دي ته رسیدلي دي چې فاسق فاجر ته ولی الله وایي او یو ولی الله ته دغه وایي دا باغي وایي دا چا پرای کې قرآن وی تا دی د چا مینه او محبت او د چا مخالفت دی ته ساز نه کی چې ته داسې خبرو کې چې د عدل او د انصاف خبره نه موږ د عدل او د انصاف خبره کوو موږ په شیعاګانو باندې لعنت لیږو موږ څه کوو زموږ د شیعه څه فهمه ده خو یزید د شیعاګانو نه کم کار نه دی کړی یزید د شیعاګانو نه کم کار نه دی کړی د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ 2 کسان د مولانا اعزاز علي دا کتاب وګورئ نور دغه پرېږدئ دا دې وګورئ چې دې کې شته که نشته 2 کسان د تندې په حالت کې هغه وژلي دي او حضرت حسین په مانځه ولاړ دی په مانځه کې ته سر پرې کړ په مانځه ته یې پرې نه ښوده حالانکه حضرت حسین 3 تجویزه پیش کړه ورته وویلي عبید الله زوی زیاد ته ویلي ابن مرجانه ته چې یا ما ته اجازه وکړئ زه واپس مدینې ته لاړ شم دا یې ورته وویل چې واپس لاړ شم یا ما د یزید سره ملاو کړ هیڅ یې نه اورېده سوی هغه د وژلو نه او دا زه وایم چې که دا اشاعتیان کوي او که دا هر څوک کوي د یزید صفتونه کوي دا سخت مجرمان دي په دې باندې زه به دې باندې به بس کو انشاءالله العزیز کوم ځای ته ورسېدو یو حدیث ته ووایو حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد احسبه گمان کو مدا چې د سی عمر سره او پرمایل محمد نه مراد محمد ابن سیرین دی قال واعراضكم نو معنا دا شو فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام پتاس حرام دي كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب
ودرسي کسان چې حاضر دي مجلس تاسونا غایبین تا وکان محمد او محمد ابن سیرین یقول کله چې حدیث فرمایله نو په حدیث پسې ویل صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ چې وایو کنه چې کله آیات وایو نو څنګه وایو صدق الله العظیم او چې کله موږ حدیث وایو نو موږ څه وایو صدق رسول الله دا د محمد ابن سیرین تابعی عالم دی دا هغه ګف دی پوه شئ پرې بخاري هغه ځای مې ورته وښوده هغه دا ځای دی و محمد ابن سیرین رحمه الله کله چې به حدیث ذکر کاوه نو بیا به فرمایل صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ذالک خبر ده قصیده الا هل بلغتو الا هل بلغتو نبی علیہ السلام فرمایل آیا ما تاسو ته خبردار آیا ما تاسو ته اور سودا دین کنا ما تاسو ته اور سودا دین کنا دای مکرر ویلی باب اسم من کذب علی نبی صلی الله علیه وسلم سبق و ان شاء الله العزیز